तकबीर पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या अजय बाल मुबारक पाकिस्तान मैं गवर्नर साहब की इमरजेंसी पड़ गई तो मैं पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं कहता हूँ कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं और जब भी हिंदुस्तान की तरफ से किसी जबर होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की पार्टी और सारा मोहम्मद बिरादरी हसन खेल और पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मिलकर इस अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी। हम एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान को इस बहादुराना उस पर जुर्रत पर जो मुकाबला किया है उसको खैर तहसीन पेश करते हैं। अब्दुल वदूद मोमन नुम दे او نن زمونږ د قوم او د قوم مشران ځوانان سپینګیر راغونډ شو د پاک فورس سره د یکجهتۍ دپاره کم ظلم جبر چې انډیا کړی دی او لګیا دی کوي او د هغې چې کومه جواب پاک فوج ورکو ډېر په ښه انداز کې ورکو موږ خپل فورس سره ولاړ یو او انشاءالله تر مرګه پورې به انشاءالله خپل فورس سره ولاړ یو د هغې شکریا ادا کوم چې نن په دې موقع باندې دلته راغوم سره په دې پروګرام کې شامل شو. زه د بیزي کوم د اصلاحي کمیټۍ طرف نه او د بیزي کوم د هر مشر کشر طرف نه نن دا پیغام ورکوم د پاکستان فوج ته چې ان شاء الله تعالی زموږ دا قوم متفق قوم دی متحد قوم دی او د پاکستان په دغه کې ډېرې غټې قربانۍ زموږ د قبایلو د مومند دي نو زموږ د مومند قوم ان شاء الله همیشه دپاره د پاکستان فوج په دغه کې په اوږه په خپل قوم مومند بیزی حسن خیل مومند د طرفه د خپل قوم زه آرمي سره شانه په شانه ولاړم او د دې کم دوی چې کم حمله وکړله په دې کې کامیابي وکړله د دې دپاره موږ مبارکباد ورکوو او انشاءالله حسن خیل قوم مومند بیزی دې آرمي سره موږ شانه په شانه ولاړ د پاکستان د مومند قوم هر یو بچی فوجي دی انشاءالله ولاړ وي. بل د اقبال مومند صاحب د مرحوم حاجي منان رور موږ سره په دې کمیټۍ کې چیرمین رالو د مومند اصلاحي کمیټۍ بل د ابراهیم حاجي رور رالو بل زه د خپل ملګرو د میرسلام بیمبر او د زیر خان او د حمید خان او د دواجان او د قدیم او د محمد حسن او د ودودو د دې ټولو ملګرو زه شکریا ادا کوم چې موږ سره په ګڼ تعداد کې موږ د خپل قوم حسن خیل مومند شکریا ادا کوو چې په ګڼ تعداد کې رال خو اخیره کې زه دا یو خبره کوم چې دا انډیا والا دا یو کال نه بار بار خلاف ورزي نه کوي او دا خلاف ورزي نه مونږ خو دې ته ښکاره خبره وکړه چې ګوره کارګل د دې نه واخیستی شو هغه وله پاکستان ورکو بل حمله یې وکړله دا پیلټ ابي لندن یې تېونی هغه یې وله واپس کو مونږ ګوره دا د باندې دي د اقوام متحده په دې خلاف ورزیانو باندې نظر واچي ځکه چې د 100 کروڑو نه زیات عوام چې کم دی په انډیا کې دا ټول جنګ نه کوي په دې کې سیکان دي دا جنګ نه غواړي مسلمانان جنګ نه غواړي ټول هندوان نه غواړي دا مودي سره یو څو هندوان دي او هغه دهشتګرد دي او هغه د دې بار بار خلاف ورزي نه کوي لہذا موږ دا ستاسو په دې وساست ته ورته ویو چې په اقوام متحده ته ویو چې یاره بهی دا سړی په ناجیه دی باقي داسې کار دی که د سپیډ ګزار به وله په سوک ورکو د سوک ګزار به وله په ډز ورکو انشاءالله دا خبره نشته دی. بل داسې کار زما د فوج آرمي پیلټ فوجي د هر یو چې کم دی دا تلاوت کوي په اودس کې ځي جنګ کوي دی چې کله حملې له راځي دا د غوامې تیزې چې په شاره پندش کې راځي انشاءالله د دې جنګ آخري ګټه به انشاءالله زمونږ د قوم د آرمي او د پاکستان د مسلمانانو د عوام انشاءالله. زما نوم دی امیر سلام او زمونږ اصلاحي کمیټې ده په قوم د نام د حسن خیل او موږ د پاک فوج او د پاکستان د خپلو مشرانو په حمایت کې راغونډ شوي او د هغوی سره شانه په شانه خپل قوم شکریا ادا کوم او د دې ډېره شکریا ادا کوم او دا خپل فوج ته زه سلام کوم او فوج ته څنګ په څنګ موږ پاک